هغه زنانه چې د کومو زنانو ماهواري ډېره زر زر راځي، 5 ورځې بعد، 6 ورځې بعد، 8 ورځې بعد، نو د دې وجوهات څه وي؟ دا یاد ساتئ، دې کې عموما غلطۍ چې کوم وي نو دا د زنانو یا د دې جینکو خپلې وي. هغه زنانه چې کومې زنانه یا حج دپاره ځي یا د عمرې دپاره ځي نو هغوی د دې دپاره د بندېدو ګولۍ وخوري. د هغې روانې دا وي چې د داسې زنانو عموما دې سره ماهواري ډېرې زیاتې خرابې شي. دویمه خبره په دې کې دا وي چې دې سره عموما رسولې جوړیږي، نو د رسولو د وجې بیا ماهواري 8 میاشتې ډسټرب وي، نو بیا دغه د 5 ورځو دپاره بیا 1 کال علاج کوي چې د ماهواري په ټایم شي. د دې په نقصاناتو کې دا وي چې دې کې حمل نه کیږي، او د دې بیسیک وجه دا وي چې د داسې زنانو عموما په وجود کې د فایبر کمی راشي. چې هر کله د فایبر کمی راشي، د فایبر د کمی د وجې دا ماهواري ډېره زر زر راځي. نو څوک به تاسو ته بیا ځینې کسان به درته دا وایي چېرې موږ به درله د دې اپریشن کوو، څوک به موږ به دې کې بنګړې لګو، څوک به موږ به دې کې ټک کوو. دا ټول دروغ وي. دا یاد ساتئ، دا فرق د وینې دی، د سپغز نه دی. دا د وینې فرق وي، لکه دا د بچهدانې فرق نه دی، دا د وینې فرق دی. نو دې کې بهتره دا وي چې کومو زنانو ته دا تکلیف راشي نو دوی دې ترسکون، تراوه، چټپټي څیزونه، مسالېدار څیزونه، برګر، فاسټ فوډ دا دې پرېږدي. ټینډه، تورې، کدو، ټیپر دا دې په سالن کې ډېر زیات استعمالوي. زیره، شین لاچي او اوچه دڼیا د دې کاوه دې سټارټ کړي، او د دې دپاره دې د نشې ګولۍ نه استعمالوي. دا یاد ساتئ، د نشې ګولو کې نقصان دا وي چې دې کې ګورئ وقتي طور به ستاسو هغه ماهواري لږ سات له ټیک شي، خو د هغې نه بعد چې سټارټ شي نو بیا به میاشت 40-50 دن پورې مسلسل هلکه هلکه راځي، یا به داغ لګي، یا به سپوټینګ کیږي، او د هغې د وجې به منځونه هم خرابېدل، هر یو شی تکلیف. خو د منځونو دپاره خو دا نفاس کې راځي چې د 10 ورځو نه به وړي نو د هر مانځه دپاره وضو کوي او مونځ پکې کوي. خو تکلیف دې کې دا وي، دې کې سپغز ډېر زیات خوږېږي، حمل دې کې بالکل نه کېږي، او د سپغز مخې ته او شاته دې کې هم درد ډېر زیات وي، نری ملا هم ورسره ډېره زیاته خوږېږي، سکین هم ورسره ډېر زیات خرابېږي، او د وجود دردونه هم زیات شي، او خوب هم پکې خرابېږي. که داسې مسلې چاته هم وي او د دغې قهوې نه بعد هم هغې ته تکلیف وي، زما د ټلیفون نمبر دی 0333 91 38 479 03339138479. په دې باندې رابطه وکړئ. زموږ 2 دواخانې دي. یوه دواخانه زموږ مین دواخانه په نوخار کې ده، د فلاین کوچو اډې سره خوا کې حکیم زاید ابن جعفر طلحه دواخانه. دویمه دواخانه زموږ په منګاوره کمبر بایپاس کې ده، هلته موږ د هرې میاشتې لومبي اتوار ته ځو. نو چې چاته څه مسله رابطه کولی شي، الله به خپل فضل کوي.